کتونکو دا وخت په هغه سپاټ باندې موجود یم چې چېرته کې دا واقعه مخې ته راغلې ده، کوم ځای کې چې په شیخ ادریس صاحب باندې فایرنګ شوی دی، د هغه شهادت شوی دی. دا هغه ځای دی، تاسو کتلی شئ دا کاکا دلته کې موجود دی، د معلومات ترلاسه کوو دی د دې ځای دی. کاکا څنګه له ته په دې موقع باندې وي؟ زه دغه مخامخ منځ کې د طارق آباد یم، موږ چې د واقعې نه خبر شو نو په موبایل لاړو، موږ هم ټول عوام هم رامنډه کړې، هلته طالبان هم راوتي وو، خلکو چغې چغې مو وهلې. دلته بیا پولیس راغی، د ځای په ځای داسې خو ډزې ډېرې شوې او دغه ځای نه داسې تقریبا د هغه ځای پورې هغوی یو پټه خپره کړه او بیا د هغې نه تصویران کوم ځای راوښکلو او خلکو هم چغې وهلې. خلکو ویل مولي صاحب بچ دا وخت خیر دی چې موږ کوم وخت کې رالو. بیا خلکو ویل چې صحیح شو ښه شو او ډېر افسوس خبره ده زموږ دا ټول چارچه ده. اخر زه وایم چې دا په څه باندې ټول عوام خفه دي، غریبانان خفه دي، ټول خفه دي. ټولو کې خدای کو کور کې چغې سورې زنانو، ځکه چې مولي صاحب خلکو ته د اسلام او د رسول او د الله او د رسول خبرې کړي دي. په خدای یقین وکړه، زه شیخ صاحب وختي چې دا خبر وکړو فخرالاسلام مولي صاحب د هغه زوی راغلی و، صاحب هلته کې دومره خفه وو، طالبان هلته لا جړېدل، طالبان ټول جوړ. ډېره د افسوس واقعه ده و چې اخر باندې نه څه جوړېږي. زه خو دې ته حیران یم، هغه خو داسې روان و دغه دې ته طرف یا جهانګیري ته غریب او چاته میږي ته هم نقصان نه. زه خو اخر حیران یم چې دا په څه باندې او داسې یو خو داسې قصې پېښېږي خو څنګه لجي د شیخ صاحب سره سبق وې دوره کې سبقونه هم اوس شروع شوي وو که نه؟ میاشت وشوله. دې به ګاډي کې راتلو؟ دا به ګاډي کې راتلو. موږ دې جومات کې اودس وکړو، موږ روزانه دلته اودس وکړو. شیخ صاحب زموږ د څو ټینګې خورونې ټولو طالبانو ته دا ویل چې تاسو لاره کې مو درېږئ 5 منټه مخکې راځئ چې زه راځم چې سبقونه ښه پابندۍ شي. دا طالبان به هغه استقبال ته ودرېدل؟ استقبال ته ودرېدل. هغه به ویل سبق اهم دی، دا د پیغمبر حدیث دی، د دې احترام کوئ. زه خو یو عام سړی یم، زه چې کله ځم خیر دی بیا تاسو ما سره مصافحه کوئ. طالبانو پرون د شیخ صاحب د هدایت مطابق ټول نن 5 منټه مخکې ناستو، نو موږ هم په دې ځای باندې د شیخ صاحب د واقعې نه 5 منټه مخکې لاړو. نو بس موږ هم د دغه خبرې فرمانبرداري وکړله، خو چې څنګه موږ ورسېدو خپل ځای باندې کېناستو، طالبان ټول اوچت شو، موږ لګېنې شیخ صاحب راغلی. دې کې یو کس اواز وکړو بار شیخ صاحب باندې ډز وکړو. چې بار راووتلو بیا نه شیخ صاحب نو خو بیا چا ویل زخمي تاسو ونه لیده په خپله باندې؟ نه په خپله مو ونه لیده. او بعد داسې وه چې هغه په ګاډي کې و، بس موږ پوهېده چې موږ واپس راوتلو بس شیخ صاحب هسپتال ته رسولی و، خو دا په لاره کې شهید شوی و. دا داسې وه چې هسپتال ته دا نه و رسېدلی. ګاډي کې لګېدلی دی؟ او ګاډي کې لګېدلی، ګاډي باندې شا طرف نه د شیخ صاحب د شیشې سایډ نه او فرنټ سایډ نه ډزې شوي دي، د ډرایور سایډ باندې ډزې نه دي شوي. نو د درې سایډ نه ګاډۍ لګېدلې او شیخ صاحب ټارګېټ و. نو په ټارګېټ څه اندازه د څه چې ډزې لږې شوي ډېرې شوي؟ دونه شوي دي چې شیشې ماتې شوي، وروسته شیشه مکمل ختمه ده. شیخ صاحب شیشه سیټ د ختمه ده، تمانچې ډزې وې، مشین ډزې وې، څه وې؟ یاره پوهېږي نه کوم کالپټ و او پولیس والو چې ټول تمانچې کار تمانچې ټول اکثریت سره تمانچې وه او تمانچې وجې ځکه چې دلته کې دا وایي چې کوم دغه استل نو کاري ده. او دا څه معلومات تاسو د هغه ټیم سره رالل چې دا په موټر سایکل باندې و، په ګاډي کې و، دا چا چې فایرنګ کړی دی؟ یا واقعا خو ما هغه وخت کې نه لیدلې. دلته هم چا هغه ټیم سره صفات وکړو؟ چا خو به څه لیدلي که نه په ورځ وه؟ څوک څه وایي چې اوس موږ ته تا څه اورېدلي دي؟ یا خلک خو ډېر موټر سایکل یادېږي، موټر سایکل باندې خلک موټر سایکل یادېږي، یادې خلک ډېر موټر سایکل. موږ ته اوسه پورې ولاړو ټول خفه یو. زه په خپله د شپې چې لوري کېږي روپۍ اتم خبر مو ختم دی په دغه هر څه په روپۍ هم خوند نه راکوي. او څه به وکړو موږ څوک موږ غریبانان موږ څه نه شو کولی. بس خدای دې جي الله دې په خپله توره ووهي او عوامو ته یې طالبانو ته یې خدای وکړي چې دا ټول وتله خدای پاک دا سزا ورکړي، الله دې ورته سزا ورکړي. آمین آمین. صاحب ورته د مولي صاحب کمی مستدل پوره کېدل ډېر ګران کار دی. دا مندرسه به طالبان پې په خدای خلکو مونږ پې دلته کې جي د بخاري شریف پته مو خدای خلکو چې ټول خلکو چې په دې مندرسه کې بچي نه دي کې بل ځای قشته خلک ولا راځي هغه دی وړل هغه شي شو یا اسم د کوم چې دا کوم څړي کړی چې دی وي چې سره به خدای څه کوي به کما کوي چې کال کې به مولي کاکا جي داسې ده یو سوال په خبرو کې یو سوال پرېږدم. مخکې په مدرسې ته ځم خو د دې نه مخکې هم دغه شانته کې یو ډېر لوی عالم او داسې سړي ږیره په وینو باندې رنګ شوې وه چې غیر مسلمو ته کتل هم جړل به یې شیخ حسن جان صاحب. نن هغه
د بدقسمتۍ او د بدمرغۍ تاریخ بیا تازه شو چې دغه شخصیت سپینه ږیره کله ما په وینو کې رنګ ولیدله نو ما وی چې بل شیخ حسن جان صاحب یې د دې خلکو نه واخیستلو مانو د رزړو د تورمزو جړه ختمه شي بالکل جړه ختمه شي په ایمان چې اړم جاړي قسم خدای چې اړم جاړي بس واقع شوې ده موږ سره راغلو دم چیرې به چې خدای دلته ناست و دی خو ګورو خو څه پوه نه شو موږ څوک هغه چې سار قسم دې خدای ټوله ورځ محمد کړی وو ټوله ورځ هغه تا هغه شوي دي او خدای الله رسول خبرې کړي ټول خو یقین وي تاسو دې یو بیانات قسم دې کبل خو دا ما بچی دي تاسو به یادولې هغه پرال ټول چاندو ټول لار وفات ته کنه د شیخ صاحب په ژوندۍ باندې بچا په خپل پروګرام کې خبرې کوم نن د حادثې ورځ د هغه وړو خبرې کوم کوم نو هغه زینت المحدثین او د علماو د سر پټکې او د غیر علاوه یو ډېر غټ ډیپلوماټ و چې کله به د افغانستان سره سم مسله راغله او حکومتي زموږ چې کوم سفارتکار دي هغوی نه به کار نه کېده نو زموږ د 400 د تورمزو شیخ ادریس صاحب ور مخې ته کله افغانستان ته لاړې هلته کې به حالات د هغې سره سیټل کړل نو هغه یوازې عالم نه و بلکې یو منلی شوی ډیپلوماټ او سفیر هم و مخکې ځو قدرمنو دا وخت موږ سره د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب ګاونډیان ولاړ دي او چونکې دا ملګری جنید د ده سره هغه بنیادي معلومات دي چې واقع څنګه مخې ته راغلی ده څه چل چې شوی دی نو هغه د ده سره ټول معلومات دي د سره شریکو جنیده څنګه څه چل شوی دی موږ سره انشاءالله او چاپدې ده او دوی چې کوم دی په ګاډي کیو ده او ماغو دا جنازګاه چې کومه ده دا کله کې پیدا جوړ شو خو دوی سره چې کوم ډرایور هغه به خاطر انسان هغه چې کوم دی خپل ګاډي د علمه پورې رسول دي او دغه چې کوم دی شخص صاحب په پټه هغه ټیم وفات شو او تاسو په خپل باندې مناظر کتل چې موږ خپل مناظر کتل موږ واپس شو ګاډي واپس کو چنجاواله هم واپس راوړل د باندې چې کله ډزې کېدې نو موټر سایکل سوار خلک دا موږ نه لیدل موږ چې ځکه نازو بسټ کې دا موږ نه لیدل دا دوه شوې او موږ دا هم نو چې دا چې څه باندې راځو چې موږ نن بیا تاسو ډزې واورېدلې موږ نه خپل واورېدل او دا پولیس ډزې بچا شي دا پته نه لګي او دا مونږ لیدل چې څوک کس دي په موټر سایکل دا پته نه لګي چې دوی ناس یا په موټر سایکل دا پته نه لګي او اوس د شیخ سره یو کس بل هم شهید دی دا خو دا علم نشته او متاو ته شي نشته ډرایور هغه چې دی نو ډرایور څوک وایي چې منځ څوک وایي چې بچ خو بچ درې واړه اراده هم په لاس لګېدلې دي بل مرګ چې په اوږه لګېدلې دي او ډرایور هم بچ دی شیخ صاحب ټارګېټ وهغه شي دا ته وایي چې د ریګاډي دا فوټوز خدا ښکاري چې د باندې شان ډزې شوي دي کنه نو تاسو سره څه معلومات دي دا سایډ نه په فایرینګ شوی دی د مخې نه شوی دی د سایډ نه د شان شوی دی یاره موږ خو کور یو چې تناسو او چې خبر راغی نو موږ دلته راځو دلته او دا علم چاته چې موږ هلته نه یو دلته موږ کور نه خبر شو راځو دلته شیخ صاحب کور سره وکړو بس هغه انتظار موږ کړی دی او نور دغه ویډیوګانې او هغه چې راغلي په موبایل بس ګاډي تصویران شان هغه شیشې دی او سایډ نه شیشې ماته موږ سره تصویران دي تصویرانو خبره کوم حاجي دا د معلومات چې شیخ صاحب په کوم ځای باندې لګېدلی دی سر باندې دی املا باندې سینه باندې څوک وایي چې په سر او څوک وایي چې په سینه یاره چې دا معلومات خو چاته نشته دی ځکه چې تاسو دا معلومات تاسو وړاندې راوړو دونه راوړو چې دنګ دی کوو تاسو کوم څه کم دي څه نه پته کوله تاسو دا مې لا نه دي قدرمنو دا معلومات موږ تاسو مخې ته راوړل